من الذين بعض د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي دغه د يهوديانو بل خباثت بیانې من الذين بعض د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه دوی بدلوي د الله پاک کلمې عن مواضعه د خپل ځایونو یعنی تورات کې دي تحریف کو معنوي تحریف په کو او لفظي تحریف په کو تاسو ما بیګا ویلو چې د نبی عليه السلام کوم صفات پر اغلیو نو هغه بدی بدل کړل داغه په ځای به بل یو صفت الیکو زګه به بدلول کو چری دی نه بدلولي او د خپل يهوديانو ته صحیح بیانولي نو بیا خو باغی په دې خبره په هشیو چې دا کوم نه خېدي بیانینو دا ټول په نبی عليه السلام کې موجود دي نو په نبی عليه السلام به ایمان راوړو او د يهود چې څومره پیسې دي دراتلې څومره چې کم دي د باغونو آمدنو د پټو آمدنو د کال او د میاشت چې کم پیسې بدی دراتلې د يهود لاندې يهوديانو نه هغه بیا باندې دي څنګه چې ایمان راوړو او چې ایمان راوړو نو بیا خو دې هغه پیسې دي ته نه ورکولې نو د دک کې وجه نه بدی د نبی عليه السلام هغه صفات په تورات کې بدلول را بدلو د نبی عليه السلام قد مبارک درمیانه وو تورات کې لیکل شوی او د ظالمانو دنګ ولیکو د نبی عليه السلام قد مبارک په دنګ وي د اخر زمانه د پیغمبر به یو نه خداوي چې قد به دنګ وي د ظالمانو ولیکو حالانکه د نبی عليه السلام قد مبارک درمیانه او متوسط معتدل قد دغه نور تحریفونه به هم په تورات کې کول احکامات به خلکو د لپاره بدلول را بدلول د رجم حکم غریب سړی برابر به رجم جاری کو او چې مالدار سړی برابر پیسې مېسي به ورکړي نو هغه ته به کوړې موړې ورکړي یا به داسې معافي وکړي نو د تورات احکامات دا به کوم دي بدلول را بدلول من الذين وبعض دها کسانو نه هادو چې يهوديان دي يحرفون دوی بدلوي الکلمه د الله کلمې د الله آیاتونه عن مواضعه د خپل ځایونو ويقولون دوی وای سمعنا من وردل وعصينا او من اونمنل نافرمانی وکړه نو دی يهوديانو کې دا مصیبتو چې دی با د کمې کلمې به دوه معنی وي دی با غدوه یو معنی به صحیح و بل به غلط و نو دی به د دوه معنی ولا الفاظ نبی عليه السلام د استعمالول نو چې کومه غلطه معنی به و نو هغه به د يهودو مراد اغستله او چې کوم خمانه وا هغه به نه غستله او چې به تاسو کو نو دی به وته چې موږ خدا خمانه مراد ادي او چې خپل مجلسونو کې بکې نه استل نو بیا به وی چې د مسلمانانو د لاسن پیغمبر دی الله عز بالله موږ ورته خیری کو موږ ته کنزل کو په دې باندې موږ نه پوي ادي وی چې دا زمونږ پیغمبر سمعنا دوی وی موږ اوریدل وعصینا موږ اونمنل د دې دوه معنی دي نبی علیه الصلاۃ والسلام او ته فرمایل چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل د نبی عليه الصلاة والسلام صفات مبارک دا په تورات کې موجود په انجیل کې موجود په زبور کې موجود نبی عليه السلام تو فرمایل دي يهودو ته تاسو مانه مننه په تورات کې په دې ځای کې زما صفات راغلي دي نو هغه ته وګورئ کنه نو دی به سمعنا مونږ اوریدل وعصينا نزل کې به پټ وی واخ اوریدل نو د دې ټکی دوه معنی دي سمعنا مونږ اوریدل وعصينا او مونږ نه من نو یو معنی خدا دا چې سمعنا مونږ اوریدل وعصينا او عمل بینو ګسره خبرې مو اوریدل ټیک دي او عمل بینو مونږ نه من یو معنی خدا دا او دویمه معنی د خراب معنی د صحیح معنی څه دا سمعنا مونږ اوریدل وعصينا او مونږ نه من څه مطلب نبی علیہ السلام د مخاوش سمعنا مونږ اوریدل استاد خبرې وعصينا او استاد مخالف خبرې مونږ نه من استاد چې کوم مخالفین دي استاد چې کوم دشمنان دي دغه خبرې مونږ نه من یو معنی دا د ټیک معنی دا او دی به کوم معنی مراد غستله سمعنا مونږ اوریدل وعصينا او مونږ نه من نو دی به دا معنی مراد واغستله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ مونږ دا زموږ دا مطلب دی چې مونږ استاد مخالف خبره نه من او بعض مفسرین لیکلي دي چې دی به سمعنا مونږ اوریدل وعصينا دا به پټو چې مونږ نه من يهوديانو به واسمع توورا غیر مسمع تا د دې وا نور ولیش یا دې ته سوا نور نو د دې دوه معنی دي واسمع توورا الله پیغمبر زموږ خبره وورا غیر مسمع ته دې سوا نور یو معنی خدا دا چې زمون خبره وورا او غیر مسمع ته دې خراب خبره وانه وري یعنی ستا غوګونه دي خراب خبره وانه وري ستا غوګونه دي غلطه خبره وانه وري
یو معنی خدا دا واسمع ته زمون خبر اورد الله پیغمبره غیر مسمع ستا غوګونه دی غلطه خبره وانه ته د خفغان خبره وانه وري یو معنی دا د صحیح معنی دا غلطه معنی دی به کوم معنی مراد غسلا واسمع الله پیغمبر زمون خبره ووره غیر مسمع ته د هیڅ وانه وري یعنی ته د کونش نو دی به دغه معنی مراد اغستله چې ته د کونش نبی علیه السلام د واسمع زمون خبر اورد الله پیغمبر غیر مسمع ته د هیڅ وانه وري ته د کونش نو چې نبی علیه السلام یا صحابه وو ته تاسو وي زمون مطلب دا دی چې نبی علیه السلام دوی زمون خبر اوره او ته د خراب خبر استا غوونه د خراب خبر وانه وري او مراد به دا غستو چې ته د کونش ته د کونش نو چې بیا خپل مجلسونو کې نه اصل ویل اسم پیغمبر دی موږ د اخیری کو دین پویږي دی چې زمون لا پیغمبر دا دوه معنی د دې شو وراعنا او دوی براعنا وي نو دراعنا هم دوه معنی دي سوره بقره کې تیر شوی دي راعنا یو معنی دا زمون رعایت اوساته زمون خیال اوساته او دویمه معنی دا دی به راعینا ای زمونږ ګډبا ای زمونږ چیلو سره ونګیا دویمه معنی دا نو دیبا د راعینا راعینا به وي ای زمونږ ګډبا نو بعض سادهګان مسلمانانو رغیبم راعینا بیا وي نو هغه په صحیح نیت باندې چې زمون خیال وساته نبی علیہ السلام په تقریر وکړو خبرې به او فرمایلې نو دی بو دې راعینا زمون خیال اوساته د الله پیغمبر دا خبر موږ دوباره وکړو په پوهې نشو نو دی به راعینا ای زمونږ ګډبا نو د دې دوه معنی دي دی به دغه دوا بیا الله پاک جل شانه منو وکړه چې راعینا بنوي وانظرنا بوای وانظرنا د راعینا دواړه یو معنی ده خدا وانظرنا کې د دوه معنی احتمال نشته بس صرف یو معنی پکې پرتا ده چې هغه دا چې زمون خیال اوساته وانظرنا موږ ته وګوره موږ ته انتظار وکړه موږ ته خبره دوباره وکړه نو راعینا نو نبی الله پاک بیا منګل صحابه چې تاسو هم راعینا نه وای ځکه تاسو مطلب کو ټیک ټیک تاسو په ځای باندې چې کوم يهوديان دي هغه راعینا وي او هغه غلط مطلب چې کوم نه مراد علي او د دې وجه نوي اوس هم حکم دی چې هغه لفظ چې دا غي دوه معنی یو خمانه بل خراب معنی هغه لفظ بنوي هغه لفظ وای چې دا غي صرف یو معنی صفا معنی نو راعینا دی براعینا چې زموږ رعایت اوساته او يهوديانو به مراد هغه راعینا ای زموږ ګډبا نو ګډ سرول بد کار نه دی خودی به لهجه سپک استعمالول ګډ ټول پیغمبرانو سره وي لین دا يهود اړوي به السنتهم خپل جبو لرا نو دی به دا جب اړولا په غلط لهجه به نبی عليه الصلاه والسلام ته خبرې کوي وطعنا في الدين او دوی طعن او غیب راو باسي په الدين په دین کې دا ظالمان په دین کې چې کوم دی غیب راو باسي دا ټول به غیبونه راست سلمان فارسی رضی الله عنه صحابي دی او دل الله پاک ډیر لوی عمر ورکړي دی فرمایي زه يهودو کې نه ولما ما ته وی چې تاسو د الله سم دین دی تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وړو بوله ته بدس کې نه لوی بوله ته بدس کې نه پلار بدس تعالی څنګه دین دی او د الله څنګه پیغمبر دی لا یذ سلمان فارسی رضی الله ډیر او خيار صحابي دی او د تقریبا عمر هم ډیر زیات ډیر عمر چې کوم دی دنیا کې تیر کړی ډیر لوی عمر تقریبا 2.5 کال عمر د چې کوم دی تیر کړی سلمان فارسی رضی الله عنه نو دوه تو فرمایل چې دغه کومه بده خبره ده الله پیغمبر موږ ته وی تاسو کله وړو بولو ته یا لوی بولو ته کېره نو قبله ته مخ کوي مو ته شا کوي نو دغه د قبله د خانه کعبه تعظیم دی عزت به د خانه کې باندې کو بدوالی نشته نبی رسول الله موږ ته وی چې په غس لاس باندې استنجا کوي نو پدې کې هم چې کوم د بدوالی نشته او نبی علیہ السلام موږ ته وی چې په اډو کې په خشنو باندې استنجا مکوي نو دغه هم څه بدوالی نشته دی ابي او تو فرمایي چې د اډو کې بعض اډو کې تیرین شړې په استنجا کې ځانه په غوس کې نو دغه استاد د لپاره خیر دی نو دی يهود ودا غیبونه چې کوم دی په دین کې راځي يهوديان خاموش شو چې خو بالکل سي دي ای ته پته چې د دې سي خبرې کوي خو په وړ نقطه به چې کوم دی په دین کې لټول او غیبونه به راځي نو وطعنا او دوی طعن او غیب روکاږي په دین په دین کې ولو انهم قالوا کچری دوی ویلې وي الله فرمایي کچری دوی ویلې وي سمعنا واطعنا مخه ته ویلو سمعنا مونږ ووریدل وعصینا او مونږ نافرمانی وکړه مونږ اون منل
نو کو دغه دوړو الفاظو په ځای باندې دی ویلي چې سمعنا مونږ واوریدل او اطعنا او مونږ اطاعت کو دا خبره مو ومنله الله وی کو شردي دا خبره کړې وي د سمعنا د وعصينا په ځای باندې دی ویلي سمعنا واطعنا او دویم لفظ واسمع چې ته زمون خبره ووره نو دا صرف واسمع ویلي وي غیر مسمعين وسره نه ویلي ځکه د غیر مسمعين کې به غلط مطلب غستو مراد کړي چې ته دې ګونش نو الله فرمایي ولو انهم قالوا کجردوی ویلي سمعنا واطعنا سمعنا مونږ ووریدل واطعنا مونږ اومنل سمعنا او د عصينا په ځای باندې سمعنا واطعنا ویلي وي او واسمع ویلي وي غیر مسمعين وسره نه ویلي او دو راعنا په ځای باندې وانظرنا ویلي وي وانظرنا او دې راعنا په ځای وانظرنا ویلي وي لکان خيرا لهم نو دا ډیره غوړه و د دوی د پاره واقوم او دا ډیره درست خبره و د يهودو د پاره ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړ دي په دوی باندې الله پاک بکفرهم د دې د کفر په سبب سره فلا يؤمنون دوی ایمان نه وروړي الا قليلا مگر ډیر لږ ان ډیر لږ خلک په يهودو کې ایمان راوړي دي مسلمانان شوي دي